دا کم ملګري چې هوایي فایرنګ کوي، کالټوس او دا ډزې وغیره دا اسراف او تبذیر کوي، نو د دې په ځای دی یو یتیم له د اختر جامې واخلي، پیزار دی والي، یوې کونډې له دې د اختر یا د روژه ماتیو د پیشمني انتظام وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. تمام مسلمانانو سامعین و ناظرین و خدمت کی یو درخواست دی، هغه دا دی چې چونکې د اختر مرحلې رانږدې دي، نو د هوایي فایرنګ نه چې ټول ملګري ټول جوانان د دې نه مکمل اجتناب وکړي. او دا درخواست دا خصوصي د زړه د درد نه د یو مسلمان په حیثیت ټول ورونو ته دا درخواست کوم. قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا. چا چې یو نفس قتل که داسې ده لکه ټول انسانیت چې قتل کړی، دومره سزا به ورته ګورې الله ورکوي. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. چا چې یو کس له ژوند ورکه، مرګ نه بچ که، فکأنما احیا الناس جمیعا، لکه تمام انسانیت له چې حیات او ژوند ورکړی. نو یعنی تدبیر د ژوند او د مرګ دا به انسان نه نیسي. نور خو مرګ ژوند الله راولي انسان باندې، خو انسان به دې څیزونو کې احتیاط او کوشش کوي. دا کم ملګري چې هوایي فایرنګ کوي، کالټوس او دا ډزې وغیره دا اسراف او تبذیر کوي، نو د دې په ځای دی یو یتیم له د اختر جامې واخلي، پیزار دی والي، یوې کونډې له دې د اختر یا د روژه ماتیو د پیشمني انتظام وکړي، یو غریب ناداره بېڅوکه کس له د علاج معالجې د دوایي د ډاکټر انتظام وکړي. د ډېرو کسانو ډېرې پریشانۍ دي، نو چې کم کسان میاش وویني او دغه رنګې د اختر اعلان وشي، دا ډزې هوایي فایرنګ کول دا اخلاقیم جرم دی، قانونیم جرم دی، شرعیم جرم دی، او د یو مسلمان د خوشحالۍ هغه شیبې هغه په غم هم بدلیدی شي، او ډیره لویه ګناه کې انسان ځان په خپله هم ګوره. دا کم کالټوس چې دی دا واپس را پرېوځي، دغه رنګې زناور، انسانان، نارینه، ماشومان، زنانه، دا ټول دوی ته بالکل هر قسمه مصیبت او غم پیښیدی شي. نو دا ټولو مسلمانانو خدمت کې دا درخواست دی چې کم رونه دا اورئ دا مخکې د هر مسلمان غوږونو ته دا ورسوئ. او دویم درخواست مې دا دی چې دا اسلحې نمایش، بعضې کسانو کور کې ټوپک تمانچه دا ایښي وي، کشران جوانان واړه دا را اخلي او هغې سره لوبې کوي، یا کسانو سره نو تصویران وباسي، بیا په فیسبوک باندې نمایشونه د اسلحو کوي. اسلحه خو د کافر دپاره د هغې د مقابلې او د جهاد دپاره هغه انتظام هغه د هغې دپاره راغلی ده. داسې نه ده چې یو انسان دی هغه کور کې داسې بې احتیاطه ځای کې ږدي چې ماشومان پې ځان خوږ کړي یا پې بل څوک خوږ کړي، او یا پې فیسبوک او نیټونو وټساپ باندې بیا نمایشونه کوي. نو نمایش کول دا بالکل د دې نه خپل بچي، کشران، او دا هم قانوني جرم دی، ګوره یاد ساتئ، د دې نه خپل کشران بچ کوي. او بل دا کم هوایي فایرنګ چې کم کسان کوي، نو دې کې ډېره لویه مسله ده چې دا قتل خطا دی که دا قتل عمد دی که شبیه بالعمد دی، یعنی دا په قصد باندې وجنه ده، یو کس قتلول دی. که دا یو انسان په دې نیت باندې وکړي چې یاره زه دا هوایي فایرنګ کومه، پرېږده چې را پرېوځي او څوک پرې خوږ شي، او دغه ورسره نیت او اراده وي، نو دا خو بیا قتل عمد دی. او په دې باندې الله تعالی ډېره سخته سزا د هغې بیان قرآن حکیم کې کړی. ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظیما. دومره سخت وعیدات او سزا د یوې ګناه باره کې الله نه ده بیان کړې چې څومره د قتل او د یو مسلمان د وینې تویولو په باره کې الله دا څومره سزا دا د دې بیان الله کړی دی. نو دا به مهرباني کوئ، که دا قتل خطام شي نو قتل خطام ډېر لویه سزا ده، ځکه چې هغې کې بیا هغه شهرین متتابعین دي، هغه روجې نیول دي، او دا ډېر ګران کار دی. د شریعت حکم دا بیا پوره کول، او که دنیا کې نه نو آخرت کې خو به الله خامخا سزا ورکوي. نو دا خصوصي پیغام دی ټولو مسلمانانو ته، ټولو پښتنو ته، چې کم از کم د میاشتې په لیدو باندې
د الله حمد او شکر ادا کړي چې الله توفیق درکړ روجې مو نیوې عبادات طاعات هم وکړه او اوس د باندې الله د اختر غونتې مزیداره خوشحالي راوسته عبادت پکې وکړئ نفلي صدقات پکې وکړئ نفلونه وکړئ د الله شکر او حمد ادا کړئ او د خپلو رشته دارو سره هغه ښه سلوک وکړئ رشته قایمه کوئ لاړ شئ د هغې ټولو تپوسونه وکئ اختر مبارکي یو بل سره د خوشحالۍ مظاهره وکئ خفګانونه پریشاني ورانې دشمني اختلافات ختم کړئ هر ځای کې چې الله مخاد او آباد لره کوم ملګري په ملک کې دي یا ملک نه بار مسافر دي الله دې ټولو له خیرونه برکتونه ورکړي دغه پیغام به حیثیت یو مسلمان او دا د زړه د درد زه تاسو له درکوم چې تاسو په دې ښکلې ځوانۍ باندې مې د جهنم اور نه پیرزو کیږي او دا درخواست مې وکړو امید دا دی چې تمام مسلمانان به په دې خبره عمل کوي په خپله به هم پې کوي او نورو ته به هم دا پیغام رسوي چې ستا دا پیغام ستا د نیټ او ستا د موبایل په ذریعه بل ته ورسېد او بل کس هم په دې عمل وکړو انشاءالله تا ته به هم الله تعالی پوره اجر او ثواب درکوي الله م ښاد او آباد لره اقول قولي هذا استغفر الله